بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 70 دی او قانون نمبر 4 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به موږ د ماضي مجهول قانون وایو. د ماضي مجهول قانون د دې قانون خلاصه دا ده یعنی د دې قانون خلاصه دا ده چې ماضي مجهول نه ماضي مجهول یو ماضي معلوم وي، ماضي معلوم یا ماضي معروف ورته وایي چې هغه کې فاعل معلوم وي. یو ماضي مجهول ورته وایي چې هغه کې فاعل معلوم نه وي. لکه ضربه معنا هغه سړی وخلو کړل، هغه سړی وخلو کنه اوس هغه سړی معلوم دی. او یو دی ضربه، هغه سړی وخلې شو خو چا والو هغه معلوم نه دی. نو ماضي مجهول درته وایي چې د ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړای نو به څنګه جوړای، نو د هغې طریقه ښایي. نو دا قانون د دغه ماضي معلوم نه ماضي مجهول جوړولو باره کې دی چې ماضي مجهول به د ماضي معلوم نه جوړیږي، ماضي مجهول به د ماضي معلوم نه جوړیږي. ماضي معلوم هم ورته وایي، ماضي معروف هم ورته وایي، دواړه ورته وایي. او ماضي مجهول هم ورته وایي، ماضي نامعلوم هم ورته وایي. ټیک شو. خو دا ماضي نامعلوم دا مونږ داسې د کالج یونیورسټۍ هلکانو ته داسې وایو چې هغوی په دې باندې پوه شي چې یو معلوم وي یو نامعلوم وي. نو مونږ داسې طلبه ته مجهول وایو، نامعلوم ته مجهول وایي. نو یو ماضي معلوم دی یو ماضي مجهول دی. نو دا ماضي مجهول چې دی دا به د ماضي معلوم نه جوړیږي. چې کوم ماضي معلوم وي که نه فاعل معلوم وي، نو د هغې ماضي معلوم نه به مونږ ماضي مجهول جوړو. او د ماضي مجهول د جوړولو طریقه دا ده چې د ماضي معلوم د اولې صیغې اخري حرف په خپل حال پرېښودل. لکه ګورئ دا موږ سره ماضي معلوم چې دی که نه ماضي معلوم دا ضربه دی موږ سره ضربه. نو اوس درته وایي د ماضي معلومه د اولې صیغې دا اوله صیغه ده، ضربه اوله صیغه ده. د اولې صیغې اخري حرف په خپل حال پرېښودل. نو اخري حرف دا با ده، دا آخري حرف دی، دا آخري حرف دی. دا به په خپل حال پرېږدي، په دې باندې زبر دی، دا به نه چېړي، بالکل به نه چېړي. ټیک شوه. او د آخري حرف نه ماقبل یعنی مخکې حرف له کسره ورکول. نو ګورئ په د با نه مخکې حرف دا را ده را، نو په دې را باندې زبر دی، دې باندې به زیر ولګې، کسره به ورله ورکې، داسې به کسره ورکې. ټیک شوه. نو د دې با نه مخکې حرف له کسره ورکول. که چېرته مخکې نه پې کسره نه وي، یعنی د آخري حرف نه ماقبل یعنی مخکې حرف له کسره یعنی زیر ورکول. که چېرته مخکې نه پې کسره نه وي او باقي متحرک حروف یعنی حرکت والا زبر زیر پیش والا حروف والا ضمه یعنی پیش ورکول. نو ګورئ باقي پاتې څه شو؟ ضاد دی. نو پر دې ضاد باندې به ضمه ولګې، دې باندې به څه وکړي؟ دا فتحه ده، دا به ضمه کې. نو د ضربه نه موږ سره څه شو؟ د دې ضربه نه موږ سره څه جوړ شو؟ د ضربه نه موږ سره ضربه جوړ شو. څنګه وایي د فعل ماضي اوله صیغه چې ده د هغې اخري حرف به په خپل حال پرېږدي، نه به یې چېړي. د اخري حرف نه مخکې له به زیر ورکړي، دا را ده، نو دې له به موږ دلته زیر ورکو. او چې کم باقي حروف پاتې شي که نه، که یو وي که دوه وي که پنځه وي، ساکن نه وي، متحرک وي، حرکت والا وي، زبر زیر پیش والا وي، نو هغه له به ضمه ورکړي. نو دلته ضاد باندې موږ ضمه ولګوله. ټیک شو. او باقي متحرک حروف له ضمه یعنی پیش ورکول. او باقي حروف په خپل حال پرېښودل واجب دي، نو تا سره د ماضي مجهول صیغه معلومه شوه. اوس وګوره ضربه دی، ضربه معنا هغه یو سړي وخل وکړه. نو د ده نه موږ اوس وګورئ اخري حرف هم په خپل حال پرېښودو، دا با ده، اخري حرف با ده. دا وګورئ دا با هم په خپل حال پرېښوده. د دې اخري نه مخکې حرف دا را ده را، نو دې را له موږ دلته کې زیر ورکو. او باقي ضاد پاتې شو، که د ضاد نه علاوه نور حروف هم وي نو هغې له ضمه ورکول. نو دلته ضاد دی، د ضاد له موږ دلته ضمه ورکړه. نو د ضربه نه موږ سره څه شو؟ ضربه دا موږ سره قانون و. ټیک شوه. د ماضي مجهول والا قانون یعنی د ماضي معلوم نه چې د ماضي مجهول جوړی. نو د اولې صیغې اخري حرف په خپل حال پرېښودل، اخري نه مخکې له زیر ورکول، باقي وله ضمه ورکول، باقي وله پیش ورکول، باقي متحرک وله چې حرکت پې وي، زبر زیر پیش پې وي، ساکن نه یو دا جزم پی وی کنه دا جزم نو جزم والا نه جزم والا به هم باندې به هم جزم راځي خو د جزم نه علاوه چې کله زبر زیر پیش وي نو هغه زبر زیر پیش په یعنی هغه به پیش کې په هغې ټولو باندې به ضمه لګي
نو دا موږ سره د ماضي معلوم نه ماضي مجهول صيغه جوړ شوه. اجتنبه دی اجتنبه، نو په دې اجتنبه کې وګورئ د اخري حرف به په خپل حال پرېږدي. نو وګوره دا با موږ په خپل حال پرېښوده. د اخري نه مخکې له به دلته اجتنه نون باندې زبر دی، نو دې له به موږ زیر ورکو، دې لم زیر ورکو. باقي چې څومره متحرک دی حرکت والا دی دا حمزه دی او تا ده او دا جیم خو ساکن دی، نو دا به ساکن به نه چیړي، نو دا زیر والا او دا تا زبر دی دی به هم ضمه کې. نو دا وګورئ د حمزه دا تا چې ده دا تا نه مونږ دلته ضمه پې ولګوله او دا حمزه را سره پاتې دی، نو پرې حمزه مونږ دغه ولګولو ضمه ولګوله. را زیر مونږ پیش کو دلته. اجتنبه معنی ده هغه سړي پرهیز وکړو او اجتنبه بیا دا مجهول شو. ټیک شوه. اوس تقبل دی تقبله، نو تقبله کې یعنی قانون سره چې اخري حرف په خپل حال پرېښودل دا به نه چیړي. نو وګورئ دلته مونږ اخري حرف په خپل حال پرېښی دی، نم دی چیړلی. دلته هم پرې تقبله لا باندې زبر دی او دلته کې هم پې زبر دی، نو مونږ نه چیړلو. اوس وایي قانون دا دی چې اخري حرف په خپل حال پرېښود، اخري نه مخکې له زیر ورکول. که زیر پې نه وي، که زیر پې وي بس بیا به په خپل حال پرېږدي، که زیر پې نه وي بیا به زیر ورکړي. نو ګوره دلته پرې با باندې زیر نه دی، نو مونږ دلته کې په دې صیغه کې دله زیر ورکو. نو دا با باندې زبر هغه مونږ زیر کو او باقي چې څومره پاتې شو متحرک دي زبر زیر پیش والا دي هغې له به ضمه ورکړي. نو د قاب باندې فتحه ده او تا باندې فتحه ده، نو د قاب باندې ضمه ولګوه او په دې تا باندې ضمه ولګوه. ټیک شو جي. دا موږ سره قانون و. لکه اوس وګورئ موږ سره نسوره دی. نسوره دا فعل معلوم دی، د دې معنی هغه یو سړي مدد وکړو. د دې نه اوس موږ د اخري حرف به په خپل حال پرېږدي. ټیک شوه. د اخري حرف په خپل حال پرېږده، اخري نه مخکې باندې زبر دی، دې له زیر ورکه او د نورو له ضمه ورکه، نو دې باندې پیش ولګو. دغه شانتې ضربه خو وشو، بیا ورپسې سمعه دی. سمعه اوس وګورئ سمعه دی، نو سمعه اخري حرف به په خپل حال پرېږدي. ګورئ د سمعه نه موږ مجهول جوړو. سمعه اخري حرف به په خپل حال پرېږدي، د اخري نه مخکې له به زیر ورکړي. دا سین میم باندې زیر دی، نو که چېرته زیر نه وي نو زیر به ورکړو، که زیر پې وي نو په خپل حال به پرېږدي، بیا به یې نه چیړي. نو دلته مخکې نه زیر و موږ به یې نه چیړو. او د دې نه علاوه چې کم باقي پاتې شو هغې له به پیش ورکړي، نو د سین له موږ پیش ورکړو. سمعه معنی هغه سړي واورېده او سمعه معنی د هغه سړي واورېدلی شوه. او نسوره معنی هغه سړي مدد وکړو، نسوره معنی د هغه سړي مدد وشو. ټیک شوه. دغه شان حسیبه هم دی. حسیبه چې دی که نه حسیبه اخري حرف به په خپل حال پرېږدي، اخري نه مخکې باندې به که زبر وي نو هغه به زیر کړي، یا که پیش وي نو هغه هم زیر کړي، او که زیر وي نو په خپل حال به هغه هم پرېږدي، هغه هم نه چیړي، او باقي له په پیش ورکړي. نو سین له حاله موږ پیش ورکړو. نو دا اوس وګورئ موږ سره د نسوره نه نسوره شو، سمعه نه موږ سره سمعه شو، د حسیبه نه موږ سره حسیبه شو، او د فتحه ته ګورئ فتحه. دا فتحه دی. فتحه د دې نه موږ دغه جوړو مجهول جوړو، عمده فتحه به ولیکو. فتحه نو اخري حرف په خپل حال پرېښودل، اخري نه مخکې له زیر ورکه. دا زبر دی، دا به زیر کې په تا باندې زیر شو، او د دې نه علاوه باقي چې څونه پاتې شو هغې له ضمه ورکه. ټیک شو جي. نو دا زموږ سره د ماضي مجهول والا قانون چې د ماضي معلوم د اولې صیغې نه د ماضي مجهول جوړیږي. نو چې اوله صیغه ماضي مجهول جوړه شوه، همدغه شانتې به بیا ورسره ضمایر لګوه، ضمایر بارزه، او بس همدغه شانتې دا بیا ټول ګردان تر 14مې صیغې پورې جوړیږي. نو دا زموږ د ماضي مجهول والا قانون دی، او څلورم قانون هم دی زموږ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.